أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. सूरत आले इमरान द्रेम सिपारा अतल्लसम आयात। दे आयात मुबारक फजीलतुना प अहादीस के रागली दी। द यहूदो यो द्वा लुए आलिमान द शामना मदीने मुनव्वरे तरागल कि कला मदीने मुनव्वरे तरा औरसेदल नखपल की यो बल सरे खबरे कोले वेदा अलाका दा से दा चे पतौरात के पेशनगोई रागले दा कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद दे दे के क़ियाम कई। देन पस दे दो आलिमान तका खबर वर्क कि दिलते यो बुजुर्ग दे खलक व पैगंबर वई न दा दो आलिमान द पैगंबर अलैहिस्सलाम खिदमत के हाजिर शु वो संगे प पैगंबर अलैहिस्सलाम बाने नजर वर प्रेवत न द पैगंबर अलैहिस्सलाम तमाम सिफात के पतौरात क्यों दबी मख तरागन दीर पैगंबर अलैहिस्सलाम खिदमत के हाजिर शु और अर्ज कई वही तो मोहम्मद पैगंबर अलैहिस्सलाम ओ फरमाइल आओ ब्या व अर्ज कई तो अहमद ये पैगंबर अलैहिस्सलाम ओ फरमाइल आओ ज मोहम्मद यमा ज अहमद यमा ब्या व तदवीवेल यो सवाल को का सही जवाब देरा के न दरबानी ईमान बरौरू पैगंबर अलैहिस्सलाम वे ओके तपोस वे सवाल के च अल्लाह प किताब के द टोल नलवे शहादत कम योरी न दी सवाल प जवाब के दा आयात अल्लाह पाक नाजिल कर शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। और दगा दुआ आलिमान पदक के दे के मुसलमानान शु यो बल हदीस मुबारक के रागली भी
چې د عرفات په میدان کې پیغمبر علیه السلام د دې آیات تلاوت وکړ نو ورپسې وفرمایل وانا على ذلك من الشاهدين یا رب اے ربا په دې باندې زه هم د شهادت کوونکو نه یم. کم بنده چې د دې آیات تلاوت وکړي نو ورپسې دې ووایي چې وانا على ذلك من الشاهدين. نو چې چا داسې وویل الله پاک د قیامت پر ورځ فرشتو ته فرمایي زما بنده یو عهد کړی دی یو وعده کړې ده او زه د وعدې پوره کولو کې د ټولو نه زیات پوره کوونکی یم دې وجې نه زما دا بنده جنت ته داخل کې. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی کہ کم بندہ دا ہر فرض مانزن رستو آیت الکرسی ورپسی شہد اللہ آیات او بیا قل اللہم مالک الملک بغیر حساب پورے اولولی اللہ بدد ټول گناہونا معاف کی. او پا جنت کے بدریور کی او یا حاجتون بے اللہ پورا کی کہ پاغے کے در ټولو نا کم حاجت دا مغفرت تے. ہر فرض مانزن رستو آیات الکرسی ورپسے شہد اللہ آیات ورپسے قل اللہم مالک الملک بغیر حساب پورے ہر فرض مانزن رستو چی دے آیاتون تلاوت چا اک اللہ بے طول گناہونا معاف کی جنت کی بزیور کی او یا حاجتون بے اللہ پورا کی کہ پاغے کے دا طول نورکوٹ کم از کم حاجت اگر مغفرت تے لوی حاجتون بے سی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو شہادت کرے دے اللہ پاک گواہی کرے دے اللہ پاک آسمانی کتابوں کے مضمون اللہ را لے گلے دے شہادت را لے گلے کہ اللہ یو دے. دا اللہ یوالے دا سے مسئلہ را کہ تمام پیغمبران دنیا تے تشریف روڑی دی ناغی طول دا اللہ یوالے بیان کرے دی. پخپل باندے اللہ پاک ام شہادت کئی او فرشتی ام شہادت کئی او اہل علم عالمان ام شہادت کئی. نو دا اللہ شہادت بطور مجاز دے مطلب دا چے دا اللہ ذات او صفات او دا اللہ دا طول مخلوق پا دے باندے گوادی کہ اللہ یو دے. وی دزمک لشن بوٹی چراؤسی نا اغوی چے وحدہ لا شریک لہو اللہ یو دے سو کولا شریک نشتا دے. ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہو گوید ہر گیا و شین بوٹی چے رزمکی نراوزی وحدہ لا شریک لہو گوید. داشن بوٹی پدے کہ دا اللہ یوالے معلومی گی دا اونے دے پانا تو گورا
نو دا ونه د دې ځمکې نه اوبه او خوراک جذب کړي. نو په دې لرګي کې کم پیپونه لګېدلي دي چې په دې تنه کې دا اوبه داسې په بره روانې دي او بیا دې شاخونو ته لاړې شي او د شاخونو نه دې پاڼې ته لاړې شي او په دې پاڼه کې دا نري نري رګونه دي، په دې رګونو کې دا اوبه خېږي. دا ورته څوک خېږي؟ که دا ونه کټ شي نو په یو ورځ کې به دا پاڼې اوچې شي او ذره ذره به شي، خو چې په ځمکه کې ولاړه ده جنډۍ ده د ځمکې نه اوبه راکاږي او د ونې اخري سر کې اوچتې سوکړۍ ته دې پاڼې دې سوکې سوکې ته اوبه رسي. دا څوک رسي؟ دا الله. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دسترست معرفت کردگار. هر یو پاڼه دا الله د معرفت یو لوی لوی دفتر دی. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هر یو شیز کې د الله د وجود د وحدانیت علامې پرتې دي. نو د الله پاک شهادت دا بطور مجاز دی. د الله ذات، د الله صفات او دا ټول مخلوق د الله د وحدانیت واضح نشانات دي. د دې نه علاوه د الله د طرف نه راغلي پیغمبران او آسماني کتابونه دا هم د الله د وحدانیت شاهدان دي. او دا ټول څیزونه د الله د طرف نه په دې خبره شهادت کوي چې د عبادت لایق صرف یو الله. دویم شهادت د فرشتو دی چې دا د الله مقرب مخلوق دی او لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی نه کوي د الله د حکم، چې کوم حکم ورته الله کړی بس برابر تابعدار دی. دریم شهادت د اهل علم دی. د اهل علم نه مراد پیغمبران علیهم السلام او عام علماء اسلام دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي او تفسیر ابن کثیر هم لیکي چې په دې کې د علماو ډېر لوی فضیلت دی چې الله پاک د دوی شهادت د خپل شهادت سره او د فرشتو د شهادت سره یو ځای ذکر کړی دی. نو په دې کې د عالمانو فضیلت دی. اهل علم د دې نه مطلق هغه خلک مراد کېدی شي چې علمي اصولو باندې صحیح نظر وکړي، کائنات عالم کې سوچ فکر وکړي او د الله د وحدانیت علم حاصل کړي، اگر که باضابطه عالم نه وي. نو دې آیات کې د الله د خپل شهادت سره د فرشتو د شهادت سره د عالمانو شهادت یو ځای کړي. شهد الله، الله گواهی کوي. د څه گواهی کوي؟ د دې مضمون گواهی کوي چې انه لا اله الا هو، چې نشته لایق د عبادت بغیر د الله نه. والملائکتو، او فرشتي هم شهادت کوي. و اولو العلم، او خاوندان د علم هم شهادت کوي چې د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته. نو دا فرشتي په خپل ذکر او په خپل تسبیح کې گواهی کوي. فرشتي هر وخت کې لګیا دي، ذکر کوي، تسبیح وایي. او اهل علم په خپل تقریرونو کې شهادت کوي.
पखपल तकरीरातों के पखपल तहरीरातों के पलिकलों के फवयलों के गवाही के इलायक दा इबादत बल सोक निश्ता कायमन बिलकिस्त दा अल्लाह कायम दे प इंसाफ सरा हाकिम दे प इंसाफ सरा अल्लाह पाक कायम बिलकिस्त हाकिम दे प इंसाफ सरा अल्लाह इंसाफ कई क्या सर ज्यादती और जुल्म न कई ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम निश्तर लायक दा इबादत और बंदगे इल्ला हुवल अजीजुल हकीम मगर दगज़ात के जबरदस्त और हिकमत वाला दे दा ज़ात जबरदस्त हिकमत वाला दे इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम बेशक दिन मकबूल दिन दा अल्लाह पर निज़बाने अल इस्लामो इस्लाम ने दिन सतवई द दिन माना तरीका लारा रविश द कुरान पर इस्तिलाह के लफज दीन द आदम अलैहिस्सलाम ना तर द मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे द तमाम पैगंबरानों के कम तरीका कम उसूल और कम अहकाम दी न दक्कत दिन वेली शी द टोल पैगंबरानों पर शरीक बांधे उसूल और अहकाम द दिन और लफज द शरीयत या द मिनहाज या लफज द मजहब दा फुरूई अहकाम तवीली शी फुरूई अहकाम ये मुख्तलिफ जमानों के मुख्तलिफ उम्मतों के रवान दे देता मजहब वही शरीयत वही मिनहाज मुर्त वही शरअ लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूहा अल्लाह स्तासु द पारा दीन जारी करे वे ये वसीयत पागे बांधे करे वे नूह अलैहिस्सलाम और नूर पैगंबरानो बीत पे वसीयत छे बीम वसीयत करे दे वसीयत छे मख के नूह अलैहिस्सलाम था और बिया नूर पैगंबरानो था देना मालूमेगी कि दिन द टोलो पैगंबरानो यौ द अल्लाह ज़ात जामिया द कमालात दे द तमाम नुकसानों न पाक दे द अल्लाह न गैर द इबादत लायक निश्ता पदे खबर बांधे द ज़ुल्म ईमान और पजब इकरार क़यामत रोज़ हक़रा हिसाब किताब बई जजा सजा बई जन्नत दोज़ख बई दा पजल बांधे मनल और पजब इकरार कवल और अल्लाह ने तरफा लेकिन शिव हर नबी और रसूल अगर कम अहकाम रोड़ी दी दा सही और बरहक दी देता ईमान वो लफज द इस्लाम दे खपल माना अल्लाह ता जान स्पारंग जान द अल्लाह ताबे कवल दे माना पर एतबार बांधे हर नबी और रसूल दाग पर जमाना के जकम खल्क ईमान रोड़े रे रोड़े शब अहकाम मनली दी दे तोड़ तम मुस्लिम या मुसलमान हुई और अभी दिन इस्लाम हो ददे माने तरमखा नूह अलैहिस्सलाम फरमाई व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन मा ता अमर शवे दे चज़द मुसलमानानो नशम इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक रब मन उगर जवा ताबेदार सा मुस्लिमैन लका
ستا تابعدار ومن ذریتنا امة مسلمة لک زمن په اولاد کې ستا تابعدار امت وګرځوه. عیسی علیہ السلام خپل حواریینو ته فرمایي واشهد بأننا مسلمون. نو پخوانی پیغمبران هغوی ټول په دین اسلامو او کله دا لفظ خصوصیت سره زمن دین او شریعت دپاره استعمالیږي چې د ټولو نه وروستو په نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم نازل دی او دې سره مخکینی شریعتونه ټول منسوخ شوي دي او دا شریعت دا دین به تر قیامته وي. نو د دې معنی په اعتبار دا لفظ صرف دین محمدي دپاره امت محمدیه دپاره مخصوص شو. نو دې نه مخکې هره زمانه کې چې پیغمبران راغلي دي احکام یې راوړي دي په هغې ایمان راوړل د هغې د حکم تعمیل کول دا په دقه وخت کې اسلام و. نو د نوح علیه السلام په زمانه کې دین مقبول هغه و چې نوح علیه السلام راوړی و. د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دین مقبول هغه و چې ابراهیم علیه السلام راوړی و. د موسی علیه السلام په زمانه کې دین مقبول او اسلام هغه و چې موسی علیه السلام راوړی و په تورات کې لیکلی و. د عیسی علیه السلام په زمانه کې اسلام او دین مقبول هغه و چې هغه عیسی علیه السلام راوړی په انجیل کې او په آخر کې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اسلام هغه دی کوم چې محمد رسول الله راوړی دی صلی الله علیه وسلم. خلاصه ده چې هر نبی په خپله زمانه کې کوم دین راوړی و دقه اسلام او عند الله مقبول او بیا پرله پسې دغه دینونه منسوخ شو او اخیری دین د محمد رسول الله دا ناسخ شو تر قیامته به وي. نو مخکینی دینونه په خپل وخت کې ټیک وو اوس منسوخ شوي دي. نو دین اسلام دا د الله په نزد مقبول ترین دین د الله پسندیده دین دی او د دې نه غیر بل دین که څوک غواړي فلن یقبل منه هغه دین به چې چېرې هم قبول نشي. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه چا چې طلب که غیر د اسلام نه بل دین هغه به ترې نه قبول نشي. نو په دې آیات کې د ملحدانو د نظریې جرړه وځي. هغوی کوشش کوي په اسلام کې د روادارۍ او رواداري دې ته وایي چې کفر هم چلوه اسلام هم چلوه دا ټول حق دي. کفر او اسلام یو کوي. لکه اکبر بادشاه دین الهی په نوم باندې یو نظریه پیش کړله او په هغې کې هندو مسلمان یو کړه او د هندو د مسلمان ترمنځ نکاح جایز شوله. دربار ته چې ځې بادشاه ته به سجده کې او داسې نورې ډېرې خبرې د ځانه جوړې کړې نوم یې وله کېښود دین الهي او هر څوک یې پکې خوشحاله ول. هندو هم پکې خوشحاله وي سیک به هم خوشحاله او مسلمان هم خوشحاله نو دا به برای نام مسلمانی چې په دې خوشحاله مسلمان نه دی. دغه خلک وایي په دنیا کې هر مذهب که یهودیت دی که نصرانیت دی که بتپرستی ده هر یو نجات ذریعه ده. وی نیک عمل کوه ښکل اخلاق چلوه. نو په حقیقت کې دا د اسلام د جرړې ایستو کوشش دی. د دغه خلکو په نظر کې د اسلام اړو حقیقت نشته دا یو خیالي چیز دی. نو دغه خلک د الله د حکم نه باغیان دي. حقیقت کې دین اسلام د الله خوښ دی. دا نور دینونه دا نور ازمونه دا نور نظامونه دا مردود دي. دا نور بندیانو جوړ کړي نظامونه دي دا د خدای خوښ نه دي او دا چلیږي نه او په دنیا کې ته فساد جوړیږي.
कराची के पखवा मौलाना एहतिशाम उल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करो په تقریر کې یو مثال ویلو وی د یونان د خلکو پوز ډېرې خشتري نه پاکستان کې یو سړی یونان ته ځي راځي یو پاکستاني اشنا ته چې اشنا زه یونان ته ځم نو زه به تاله د یونان نه یو خشته پوزه راوړم او ستا دا پوزه دا به لرې کړي دا یونان خشته پوزه به پرې ولګې هغه به ورته وایي چې زما دا پوزه چې هر څنګه ده زه پرې ساه ښه اخلم زه د یونان په پوزه څه کوم زما دا خپله پوزه په دې ساه اخلم خو پردی ده دا مثال چا راوړه علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ته وایي چې داسې مثال هغه ته دا مثال غلط دی وی دا پاکستانی دی ورته وایي چې زما خپله پوزه د یونان د پوزې نه ډېر چنده بهتره ښکلې ده زه د یونان په پوزه څه کوم زما خپله پوزه ډېره ښایسته ده مثال دی یونان سره به خپل یو نظام وي هغه نه به پې ځان روکي خو د خدای په نزد دغه نظام ښکلی نه دی دغه ښایسته او د کامیابۍ نظام نه دی موږ له چې الله کوم اسلامي نظام را کړی دی دا د تمام دنیا د ازمونو نه د نظامونو نه ډېر ښایسته دی زموږ دغه نظام ته څه ضرورت دی زموږ ښکلی نظام د اسلام دی زه په هغې نظام څه کوم ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه د یونان پوزه د خلک ځان سره سنبال کړي هغې ته به ښکلې ښکاري موږ ته د یونان پوزه ښکلې نه ښکاري الله په خپل قدرت چې موږ له کومه پوزه جوړه کړې دا ښایسته ده دې ته د بل چا پوزې نه رسېږي موږ له چې کوم نظام دین اسلام الله جوړ کړی دا ښایسته دی بل نظام ښایسته نه دی هر چا ته خپل محبوب ښکلی ښکاري د دغه خلکو محبوب بدل نظام وي خو زموږ محبوب دین اسلام دی وایي چا ته به څه چا ته به څه ښکاري ما ته اشنا وم هر څه ته ښکاري نو دین اسلام زموږ اشنا دی دا زموږ محبوب دین دی موږ ته عمر څه ښکاري ان الدین عند الله الاسلام بیشک مقبول ترین دین دا اللہ پنیز باندے دین اسلام نے وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم اختلاف نہ کرے الذین اغی خلقو اوتوا الکتاب چی کتاب و تورکلے شویلے الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسول دین چی دویتا علم راغی خپوئے و ترالنو داغین رسول اختلاف کردے ولی اختلاف کړی دی بغیم بینهم د وجې د ضد او سرکشۍ نه په خپل منځ کې ضد دی سرکشي د حسد دی ومن یکفر بآیات الله هغه څوک چې کفر وکړي په آیاتونو د الله د آیاتونو نه انکار وکړي فإن الله سریع الحساب پس بېشک الله پاک جلد حساب کتاب کوونکی دی چې کفر یې وکړو الله به حساب کتاب وکړي ضرب ورله سزا ورکی ومن یکفر بآیات الله هغه څوک چې د الله د آیاتونو نه انکار کوي فإن الله سریع الحساب پس بېشک الله پاک جلد حساب کتاب کوونکی دی اول خو چې بنده مړ شي نو دی چې برزخ ته ورشي قبر ته ورشي نو په دقه ځای کې حساب کتاب شروع شي فرشتې راشي او تپوس ترې کوي نو که دی نیک انسانو د شریعت پابندي کړې وه نو په ښکلی رنګ کې فرشتې راشي او دا نیک اعمال دا خشته شکل کې راشي او ډېر چاپېره ولاړ وي دا مړی خوشحالۍ او که دا مړی بد عمل نو دا بد عملونه د بلاګانو په شکل کې راشي او دا عذاب فرشتې راشي وال ټکول ورسره شروع کړي نو اجمالي امتحان او حساب کتاب او سزا قبر کې شروع شي او تفصیلي حساب
क़यामत के और द हिसाब किताब पे वक्त के बया मुकम्मल फैसला वोशी कि दे बकम अड़ाख्तदी न दोज़ख के बकम मुकाम ददी और तो खूली फ़इन हाज्जूका फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाह कचरी पीता सर जगड़ कई फ़क़ुल न तो फरमाया अस्लमतु वजहिय लिल्लाह माता दे करे खपल ज़ात वजह मख मुराद ज़ात से फ़क़ुल ओ फरमाया अस्लमतु माता दे करे वजहिया खपल मख खपल ज़ात लिल्लाह अल्लाह लरा वमन इत्तबअन और अगसो के जमा ताबेदार बिना अगविंद अल्लाह ताबेदार वक़ुल लिल्लज़ीना ओतुल किताबा ओ फरमाया अदखल कुता कि वर्कले शविदगी त किताब वल उम्मीयीन और दे उम्मीयीन तो मोआया मुशरिकान द अरबो द उम्मीयीन अनपढ़ खलक रीति तमोए असलम तुम आयता ताबेदार के गए द अल्लाह असलम तुम आयता इस्लाम कबल वे फ़इन असलमु पस कचरी भी इस्लाम कबूल को फ़क़द इहतदौ नबी बपलार द हिदायत बांधी शी के इस्लाम कबूल को न पलार द हिदायत और के इस्लाम कबूल न को न बिया खता दी वे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे काफिर तोविल अस्लिमु इस्लाम कबूल के दे ईसायान ते इस्लाम कबूल के नाबी वते कद असलमना इस्लाम हम कबूल करे वो पैगंबर अलैहिस्सलाम को पोए दो कि दा तशफकुले खबर दजलन ना पैगंबर अलैहिस्सलाम ती कज़ब तुम दरोग वाए कैफ यसिह इस्लामुकुम तास इस्लाम बसंग सईशी व अंतुम तस्बतून लिल्लाहि वलदा तास को अल्लाह ला बची साबित हुए जामन लुणा वाला याद है व तअबुदून सलीब और तास द सलीब इबादत करे व तअकुलून अलखिंजीर खिंजीर वखम खुले और बयान वे कि असलमना तशफकुल इस्लाम वे दरोग वाए कदब तुम दरोग मोए फ़इन असलमु फ़क़द इहतदौ कचरी भी इस्लाम कबूल को नदीर पलार द हिदायत शी व इन तवल्लौ औ कचरी भी मखवालो द अल्लाह द हुक्म मनलना फ़इन्नमा अलैकल बलाग पस बेशक तापज़ मबाने हक रसवलु तबलीग दिकरे दे गाल दे खलासना वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद अल्लाह लिदुन के लिए रखपलो बंजानो तपोस बत कई के बंद से निकले रे नेक अमल निकले रे कि बद निकले रे इस्लाम ने कबूल करो कि कुफर ने कबूल करो सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين